موسی علیه السلام مبارک ته چې کدا واقع معراج نه وای شوی په دې کې حکمت دا ده دریم چې موسی علیه السلام مبارک ته الله تعالی کلیم ویلی وی کلم الله موسی تکلیما او که تور باندې ور سره خبرې کړي دا ډیره لویه خبره ده ډیره لویه معجزه ده اول خود مبارک تر خپل ځان را تر اوخه یا مطالبه ورته وکړه الله ورته فرمایي چې تزما کتنې طاقت نه لري ما نشي کته ته نو چې موسی علی السلام یې طاقت نه لري نو موت یې طاقت لرو بیا فلما تجلى ربه للجبل جعله دك وخر موسى صعقا خدای پاک ورته یو د نور تجلی په کوه تور باندې او خدا هغه تجلی د خدای پاک د نور چې موسی علی السلام ولید موسی علی السلام به هوش را پریوت رب څنګه لیدای شي ها خبره بار سره وکړم څومره خوږی خبره به وي درم نو څورته ویل شو کلیم الله نو دا ډیره لویه معجزه نو مونږ وایو چې امام الانبیاء دا د ټولو نه بهتر دی نو بیا به دا ویلې چې امام الانبیاء څنګه د ټولو نه بهتر دی الله جل جلاله خور سره خبرې نه دی کړې او موسی علیه السلام سره خبرې کړې دي کو ګورو عیسی علیه السلام ته الله اوچت کړی دی په شپه د معراج باندې په څویم اسمان کې په دویم اسمان کې عیسی علیه السلام معجزه دا ده چې برا اسمانو ته الہ العالمین اوچت کړی دی نو رسول الله مبارک خو نو اوچت کړی ادریس علیہ السلام مبارک الله یې ورفعناه مکانا علیا ادریس علیہ السلام مبارک مونږه جنتونو ته خېجوله دی جنتونو سیرم ور کړی دی نو رسول الله مبارک له نو ور کړی نو موسی علیہ السلام کلیمو رسول الله نو فی الحال ادریس علیہ السلام جنتونو سیر کړو رسول الله نو کړی عیسی علیہ السلام د اسمانونو سیر کړو رسول الله نو کړی او دام کې دی شي چې څوک حبیب الله او د کلیم الله نه کمی د روح الله نه کمی د ادریس نبی الله نه کمی داسې نشي کېدی حبیب وی هغه انسان چې په ټولو کې به بهتري یا رسول الله مبارکه ما موسی علیہ السلام خپل کلام ور کړی عیسی علیہ السلام باندې با اسمانونو سیر کړی ادریس علیہ السلام ما جنت ته خېجولای دا خود دریو انبیاء ځان له مرتبه وا حضور مبارکه دا سي چکر در کوما دا سي معجزه در کوما چې دا اغوی دریو واړو شریک ده یا رسول الله ستاب د دریو واړو نه بهتر می او د ستاب ځان لم یا رسول الله اسمانو چکر یې ورک عیسی علیہ السلام په دویم اسمان کې حضور مبارک اوم نم تیر شو پته ولګی دا چې حبیب او په روح الله کې فرق دی عیسی علیہ السلام مبارک نه بر تیر شو او موسی علیہ السلام سره یا فقط کلام کړو نبی علیہ السلام سره رب کلام موکا خپل ځان یې مرخاره کورتا او ادریس علیہ السلام ته رب عالمین جنتونو خودلی رسول الله ته جنتم او خدا دوزخ ته مرته او خدا عجایبات غرائب یا مرته او خدا عرش یا مرته او خدا لوح محفوظ یا مرته او خدا مقام محمود یا مرته او خدا قلم او کرسی ورته او خدا تر دې پوره چې خپل ځان یم تر پټ نه کرب ورته خپل ځانم او خدا رسول الله نو په دغه یو سفر کې یو داسې معجزه چې دریو انبیاء ته په دریو کسانو باندې ملاو دا خو بیام د رسول الله ځان له دغه یو معجزه د ټولو نه بهتر ده دا حکمت وبکې چې زما محبوبم اسمانونم وګوري جنتم وګوري خبرې ور سره وکړم خو په پټه نه خپل ځان ور تخکارا کړم دغه سي خبرې ور سره وکړم ځکه حکمت دا ده نن که موسی علیہ السلام کلیم الله دی نبی علیہ السلام کلیم الله هم دی سره د کتنې که موسی علیہ السلام کلیم دی نو بغیر د کتنې رسول الله مبارک کلیم دی سره د کتنې کنن عیسی علیہ السلام مبارک په دویم اسمان کې زما محبوب علیہ السلام لا مکان ته رسیدلی دی کنن ادریس علیہ السلام د لوی مرتبه خاوند پیغمبر دی په څلورم اسمان کې او په جنتونو کې ما محبوب علیہ السلام د عرش او د کرسی نه مخکې تیر دی نو دغه سي شان او فضیلت او مقام او رفعت بل چاله خدای پاک جل جلاله نه دی ورکړی چې کوم زما استا خوږ پیغمبر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم له ورکړی